د سحر د مونځ نه پس چې څوک اووه اعمال کوي، اووه اذکار، څه اذکار دي څه اعمال دي، دا چې څوک کوي همیشه په یقین سره الله رب العالمین به د دې بنده دا ژوند بدل کړي، الله به پریشانی او مشکلات ختم کړي، الله به دا ژوند روښانه کړي، ګناهونه به الله رب العالمین معاف کړي، دا مشکلات به الله په خوشحالو باندې بدل کړي. اولنی یو ذکر راغلی دی حدیث کې، ابي ذر رضی الله تعالی عنه روایت باندې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې څوک د سحر د مانځه نه پس متصل قبل ان یتکلم، مخکې د خبرو کولو نه، یعنی خبرې لا نه دي کړي او د دې نه مخکې دا ذکر وکړي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر. دا چې څوک 10 مرات لس کرتې څوک دا ووایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کتب له 10 حسنات، الله رب العالمین به د ده لپاره لس نیکۍ ولیکي، ومحی عنه 10 سیئات، او الله رب العالمین به د ده نه لس ګناهونه ورجوي، او ورفع له 10 درجات، او د ده لپاره به الله رب العالمین لس درجې بلندې کړي، او وکان یومه ذلک کله فی حرز من کل مکروه، او دغه ورځ باندې به الله رب العالمین دا د هر مصیبت نه محفوظ وساتي، او وحرس من الشیطان، او دا سړی به الله رب العالمین د شیطان د مکرونو او د شیطان د تدبیرونو او د شیطان د وسوسو نه محفوظ وساتي. نو یو دا ذکر شو. یو دویم ذکر هم راغلی دی حدیث کې، د اللهم اجرنی من النار، اووه کرتې دا ویل د سحر د مانځه نه وروستو. ابن حبان خپل صحیح کې دا روایت راوړی دی، بان النبي صلی الله علیه وسلم کان یقول، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل بعد الفجر، پس د سحر د مانځه نه، او المغرب نه ماښام د مانځه نه وروستو، اللهم اجرنی من النار 7 مرات. اللهم اجرنی من النار به نبی صلی الله علیه وسلم د سحر او د ماښام د مانځه نه وروستو ویل اووه کرته. دا دویم ذکر شو. یو دریم ذکر هم راغلی دی، یو دعا هم ده. ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي کان النبي صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم به اذا انصرف من صلاته، کله به چې د مانځه نه راستون شو نو استغفر 3 درې ځل به نبي صلی الله علیه وسلم استغفار و استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 ځل به داسې ویل، او وقال به داسې ویل چې اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. نو دا ذکر هم راغلی دی، دا دعا هم راغلی ده. یو څلورمه دعا هم راغلی ده په حدیث کې د سحر د مانځه نه وروستو. فعن ام سلمة رضی الله تعالی عنها قالت، ام سلمة رضی الله تعالی عنها فرمایي وكان النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، چې ویل به اذا صلى الصبح، کله به چې د سحر مونځ وکړو، حين يسلم، کله به چې سلام وګرځاو د سحر د مانځه پسې، نو دا دعا به کوله چې اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اني اسألك علما نافعا، یا الله ستانه زه یو نافع فایدهمن علم درنه غواړم، ورزقا طيبا، او حلال او پاک رزق درنه غواړم، وعملا متقبله، او داسې عمل درنه غواړم چې هغه زما نه ته به یې قبول کړي. پنځم عمل هم راغلی دی، پنځمه دعا په حدیث کې چې د سحر د مانځه نه وروستو نبي صلی الله علیه وسلم به دا دعا کوله. هغه دعا الفاظ داسې دي، اللهم بک احاول وبک اصاول وبک اقاتل. صهیب رضی الله تعالی عنه فرمایي و یو ځل ما د نبي صلی الله علیه وسلم سره د سحر مونځ وکړو، چې مونځ مې وکړو نو نبي صلی الله علیه وسلم د مانځه نه وروستو د خپلې شونډې خوځولې، یحرکو شفتیه، نبي صلی الله علیه وسلم د خپلې شونډې خوځولې په څه کلماتو په څه اذکارو باندې. نو ما د نبي صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله تا کم ذکر کا او کم کلمات دی ویل؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ما دا کلمات او دا دعا وکړه چې اللهم بک احاول وبک اصاول وبک اقاتل. معنی دا ده اللهم بک احاول، یا الله ستا په توفیق باندې زه د دشمن خلاف چلونه جوړوم، وبک اصاول، او یا الله ستا په توفیق باندې او ستا په مدد باندې زه په دشمن غالبه کېږم، او وبک اقاتل، او ستا په مدد او ستا په معیت باندې زه د دشمن سره جنګېږم. دا یې معنی ده. دا دعا هم کولی شي د سحر د مانځه نه وروستو. یو شپږم ذکر هم راغلی دی، حدیث کې راځي، جویری رضی الله تعالی عنها فرمایي وی یو ځل ان النبي صلی الله علیه وسلم خرج من عندها، نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل زمانه د خوانه په سحر کې ووتو، زما د خوانه بهر لاړی، او زه به قشن په خپله مصلا باندې ناست وم، ذکر مې کوو.
په دې کې نبي صلی الله علیه وسلم د دې ساختي ټیم کې واپس بیرته رالی، ډېر وخت شوی نو واپس رالی او زم په هغه مجلس کې ناست وم، په هغه ځای باندې زه ناست وم په خپله مصلا باندې. وی ما ته نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لقد قلت بعدک 4 کلمات، ستا نه وروستو ما 4 کلمات ویلي دي. یعنی جبریه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما ته نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستا نه چې زه کله لاړم نو ما صرف 4 کلمات وویل، 3 مرات 3 کرتې، او دا 4 کلمات دومره قیمتي کلمات دي. لو وزنت بما قلتي منذ اليوم لوزنتهن، که دا 4 کلمات چې دا نن ورځې تا څومره ذکر کړی دی د اوسه پورې، دغه 4 کلمات د ستا د ټول ذکر سره وتړلی شي، دا 4 کلمات به پې درانه شي. هغه کلمات دا دي: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. دارنګې اووم عمل په حدیث کې راغلی دی د سحر د مانځه نه وروستو هغه د اشراق لمونځ کول. کله چې سړی د سحر لمونځ وکړي بیا په خپل ځای باندې کښېني، د الله ذکر کوي تر دې چې نور راوخېږي، بیا 2 رکعات سړی لمونځ وکړي. دا هم ډېر قیمتي عمل دی. حدیث کې راځي عن انس بن مالک رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من صلى الغداة في جماعة، څوک چې د سحر لمونځ په جمع سره وکړي، ثم قعد او بیا په هغه ځای باندې کښېني، یذکر الله عز وجل او د الله ذکر کوي، حتی تطلع الشمس تر دې چې نور راوخېږي، ثم صلى رکعتین، بیا دا سړی 2 رکعته لمونځ وکړي، نو کانت له کاجر حجة وعمرة تامة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې سړي ته د پوره حج او د عمرې پوره اجر میلاو شو. دا 7 اعمال چې دا 6 پکې اذکار او دعاګانې دي، او دا 7 پکې عمل دی اشراق لمونځ کول. دا د سحر د مانځه نه وروستو چې موږ او تاسو کوو، والله العظیم الله به زموږ ژوند روښانه کړي، الله به زموږ دا پریشانۍ ختم کړي، د ژوند دا ټینشنونه او دا مشکلات او دا پریشانۍ دا به الله ختم کړي، الله به م ژوند کې تغییر راولي، الله به م ژوند بدل کړي، خوشحالۍ به راباندې الله رب العالمین راولي.